د پاکستان ټول واکمنان نمک حرامه دي بغیر له عمران خان نه. عمران خان چې د 1992 کال وړ کاپ پاکستان ته راوړه، په پاکستان کې په څلورو صوبو د مرکز په شمول د سرطان روغتونونه جوړ کړه. دا د حکومت په پیسو نه دي جوړ کړي، دا یې چندي کړي دي. خپل امتیازات چې د په کرکټ کې اخیستي، کپونه اخیستي، هغه یې خرڅ کړي دي، شفاخانې یې پرې جوړې کړي دي. کله چې دی ولسمشر سو، وزیر اعظم سو، په پاکستان کې کورونا وه، له هغه حالت نه سالم پاکستان دغه عمران خان راوویسته. دا اوس افغانانو بندي کړی ده چې موږ نمک حرامه یو. د یو ساعت په سر باندې ته وزیر اعظم بندي کوه. موضوعات دي که چیرته نمک حرامه هغه ته وایي چې چا در سره احسان وکړه او ته احسان فراموشي وکړې، د پاکستان ټول واکمنان نمک حرامه دي بغیر له عمران خان نه. سلامونه ملګرو، ستاسو ورور یا زحمت سټار یم. جنرال مبین صاحبو د پی ډي ایم مشر مولانا فضل الرحمن ته د ټولو نه غټ نمک حرامه ویلی دی. دغه ټول ویډیو کلیپس در سره شیر کومه او په دغه کې دو باقاعده د عمران خان هغه خدمات، هغه صداقت او هغه د خپل ملک د عوامو دپاره ستړې او ستونزې هغې ټولې په ګوته کړي دي. او یو ځل مکملې پی ډي ایم مشر مولانا فضل الرحمن د ټول نه غټ نمک حرامه ګرځولی دی. تاسو دغه ټول حقیقت واورېدو ملګرو. دا زه نه وایم، دا جنرال مبین صاحب وایي. ښه پخپلې یو ځل بیا هم واورئ، کمنټ سیکشن کې ورته ووایئ چې اوس څوک نمک حرامه دی. آیا عمران خان چا چې هسپتالونه جوړ کړي دي،